بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د هغې نوم نه چې واحد او یکتا دی. قدرمنو، تقریبا زه 2 ورځې مخکې د ټوفۍ جی آی کې ته راغلی وم چې حیدر کالوني ده. د خپل بېوسه ورور سره راغلی وم. دوی سره مونږ خبرې اترې کولې. تاسو په هغه پروګرام په خپله باندې په سکرین باندې کتلی ومي. په یو داسې بیمارۍ کې مبتلا دی جي چې د هغې نوم کینسر دی، او د دی علاج جي ناممکنه نه دی. د دی علاج ممکن دی، په حالان کې ډېر زیات ایکسپینسیو دی جي. علاج یې ډېر زیات ایکسپینسیو دی، ډېرې زیاتې پیسې پرې لګي. نو قدرمنو، مونږ نن دی سره په دې سلسله کې راغلي یو چې زمونږ یو مسافر رور دی چې هغه مونږ له سلیقې ډېرې پیسې رالیږلي دي. نو هغه ما نن دی له راړې چې دا پیسې د هغه د خولې نه وتلي دي. قدرمنو، نن زمونږ د پروګرام غرض او مقصد شو مې نه دی چې یاره مونږ د خلکو ته پیسې په سکرین باندې شو کړو. نه جي، زمونږ د پروګرام غرض او مقصد دغه دی چې دې رور سره ستاسو د وس مطابق چې تاسو څومره تعاون کولی شئ نو هغه ورسره وکئ. قدرمنو، مونږ چې دې رور سره کېناستو نو خدای شته د ده د درد د ده د تکلیف او د ده د غم مونږ ډېر زیات جړولو جي، ډېر زیات جړولو، او یقینا تاسو به هم ډېر زیات جړولی یئ. قدرمنو، تاسو لومړنی د دی هغه شاټ وګورئ چې دی مونږ ته وي چې په 10 روپو باندې هم د یو انسان زندگی بچ کېدی شي. اول تاسو هغه شاټ وګورئ، بیا راځم دې سره خبرې کوم. بالکل ولې چې یو انسان 10 روپۍ باندې د بل انسان زندگی بچ کېږي. بس بالکل هوا یو سړی دعا وکړي چې بس دوام ډېره ده. بس دا مونږ لپاره غټه خبره ده. پیسې خو یو طرف ته دنیا ده، بس ځي راځي. تاسو څنګه چې د دې رور هغه شاټ وکتو چې دی وایي چې په 10 روپو باندې هم د یو انسان زندگی بچ کېدی شي. نو زه خپلو وروڼو ته جد دغه وامو چې کوم مخوریز خلک دي چې تاسو سره ښه پوره مدد او تعاون وکئ. د دې نه علاوه چې د چا جي څومره وس هم کېږي، بېشکه دی ستاسو نه زرګونه او لکونه نه غواړي، خو چې څومره وس هم کېږي، 100 کېږي، 200 کېږي، 300 کېږي، 1000 کېږي، 2000 کېږي، نو هغه د خپل وس مطابق چې څومره ستاسو وس دی، تاسو هر سړی د ځان ته ګوري، تاسو د سره مدد او تعاون ورسره وکئ. نو د هغې نه به هم څه جوړ شي، ځکه چې دا واړه ماشومان دي او واړه بچي دي. تاسو وګورئ چې د دې لږو روپو د دې رور د زړه نه څومره دوا وځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روجانه څنګه یې؟ ښه طبیعت دې ښه دی؟ ډېره مننه، الحمدلله، شکر دی. ستاسو دوره خپل ځان تکلیف کې زموږ خواله راشي، بیا د هغې مسافر وروڼو نه چې خپل دوره ټایم خراب کړي، ځکه چې د کوره مسافر او بیا خپل ټایم خراب کړي، زموږ ویډیو وګوري او بیا مونږ ته صرف دا دعا وکړي چې الله دې ښه کړو، الله دې خپلو بچو ته ټیک ټاک کړه، الله دې بیماري ختمه کړه. دا جي مونږ دپاره جي غټه خبره. نور دنیا خو بس پیسو دا خو لل راتلل دي جي، د چا به وس کېږي او د چا به نه کېږي. نو جي چې چا صرف دا وس کېږي چې الله دې ښه کړه سنوله وروره، نو بس دا جي ما دپاره ډېر غټ خبره ښکاري. نور خو پیسې خو جي بس د دنیا روزګار دی، چا له راځي او چا نه ځي. بس ډېره مننه، د یو جهان مننه. قدرمنو، تاسو سره د خپل وس مطابق چې کوم دی مدد او تعاون وکئ، او نور هغه خلک چې د چا وس او طاقت نه کېږي نو د دې رور دپاره صرف او صرف الله پاک نه سوال وکئ. دته صرف او صرف دعا وکئ چې د خدای پاک شفای کامله ورکړي د دې دوو ګلالو دپاره چې دا واړه ماشومان دي. زما رور جانه دا سلیګډي روپۍ دي، او دا یو زمونږ مسافر رور دی چې هغه تاسو دپاره راولېږلې، دا تاسو والئ. ډېره مننه جي، ډېره مننه. الله دې وله ډېر اجرونه ورکړي، الله دې وله جي آخرت کې په کار راولي، الله دې وله جي په خپل کور کې په کلي کې کار روزګار برابر کړي چې خپلو بچو سره خپله زندګي تېروي، ځکه چې ډېر ګران کار دی د مسافرۍ ژوند. او بس الله دې اسانه کړي، الله دې وله آخرت کې په کار راولي، ځکه چې زموږ خو هېڅ وس نه کېږي چې موږ وله بدله ورکړو
موږ به بس جد دعاګانې کوو چې الله یې د ژوند مشکلات وخت ته آسان کړي، الله یې امتحانات کې کامیاب کړي. آمین ثم آمین. صرف اور صرف زموږ غرض او مقصد دا دی چې تاسو د خدای پاک صحت درکړي. نو دا هر څه څه دي د یو انسان زندگی بچکول د پوره انسانیت زندگی بچکول دي. قدرمنو تاسو زموږ د ورور خبرې واورېدې چې دا ورور د لږو پیسو دپاره د ده د زړه نه څومره دوا ووته. نو زما د پروګرام نن غرض او مقصد صرف جي دغه دی چې دا ما تاسو ته شو کړی. د دې مقصد جي صرف دغه دی چې په دې لږو روپو باندې دی دومره دوا کوي. نو تاسو سره هم راشئ او د ده د زړه نه دوا والئ. نو آخرت به مو ښه شي او خدای پاک به دله آخرت کې اعلی مقام درکړي. نو زما ورونو دوی سره ضرور راشئ، د خپل وس مطابق دوی سره پوره مرسته او تعاون وکړئ. ډېره مننه، د یو جهان مننه. خوشحاله خاد آباد اوسئ.